بختور دي څوک چې د قرآن شریف خودل کوي او څوک چې زده کول کوي څوک اورېدل کوي څوک اسې ناست دي حاضرین مجلس دي دا ټول بختور دي شاه منصور سابق صاحب به فرمایل وایي څوک چې قرآن اوري دام ډېر مبارک خلک دي او چې خودل او زده کول کوي دا خو پیغمبري طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی شریف کې ناستو صحابه کرام بشمیره اصحاب ناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله راننوته مسجد نبوی شریف ته وی قتل وی دوه ډلې ناستې وي یو ډله طالبانو علم قرآن به یادو استادانو د قرآن زده کړه به کوله او یو جماعت ناست و هغوی به ذکر کو تسبیح به اړولې د الله ذکر به کو ښه ځکه د علم سره چې انسان ذکر هم کوي نو دا علم مضبوط شي او دا تعلق د رب العزت سره نور هم سیوا شي او چې ذکر ور سره نه کوي نو به ډېره مزه نه مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طالبانو سره ناست او وی فرمایل انی بعثت معلما و زر علی گل شوه ما معلم چې خلکو ته د الله تعالی قرآن وخیم او د قرآن د علم په دنیا کې عام کم او د قرآن د ملغلرې زمانه د طالبان زده کی او ځان سره سنبال کی نو قرآن شریف عظیم شان کتاب دی ډېر بختور کتاب دی یو کمزور نه یو کمزور انسان چې قرآن شریف یاد کی نو څوک ورته نوم نه علي هغه ته حافظ صاحب وایي هغه ته مولانا صاحب وایي صاحب به ته وایي دا وجه سره نسبت د قرآن شریف سره راغی قرآن شریف یرفع بهذا الكتاب اقواما په دې سره الله تعالی قومونه اوچتوي کم انسان چې قرآن یاد کی الله تعالی ځان ته بره راوچتوي او دا حافظان دا پاکان نیکان صالحان بندگان د الله سبب په عرش ناس دا د الله تعالی خاصان کسان دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انی بعثت معلما زه معلم الله پاک را لګلې ما چې د خلکو ته د الله د قرآن دا درس وخیر نو عالمان او حافظان لپاره دي چې دا د قرآن دا درس نورم سیوا کی څومره چې د قرآن شریف دا درسونه سیوا کی او دا مدرسې د دینه د الله تعالی دین خوريږي ها قاری طیب صاحب د دیوبند یو عالم دی په خپل خطباتو کې لیکي وای دا مدرسې چې کومې دي وای دا د دین کارخانه دي د هر یو سیس د پاره خپل کارخانه وي او دا مدارس دا د دین کارخانه دي په دې کې د انسان نه مسلمان جوړيږي ولی الله جوړيږي د الله معرفت وسه نصیب کیږي نو قرآن شریف ډېر معظم کتاب دی ډېر د غټه مرتبه کتاب دی دا ما چې خبر ډېر نه کوم علما ناس دي خپنه شي زه په علماو کې کمزور بندې ما ځکه دونه علم مې نشته خبر ادا شه د مرګرو ما چې دا کوم آیاتونه ولست کنه دا د سورته طه آیاتونه دي نو وی دا سورته طه او دا سورته یاسین چې کومه ده دا په قرآن شریف کې ډېر د لوی مرتبه سورتونه دي وی زمکه و اسمانونه لا پیدا نه وو زمکه و اسمانونه لا پیدا نه وو چې الله رب العالمین بر دې سورتونو تلاوت کو سورته طه به لستو سورته یاسین به لستو ملائکه به اوریدو او ملائکه به وی چې یا الله دا به کم مخلوقي چې الله به پیدا کوي او په دې خيسته کلام به خلی خوځي وای دا به څومره بختور خلک او دا به څومره بختور غوګونه چې د الله قرآن پیوري او دا به څومره مبارک لاسونه او خپې او اندامونه وي چې د قرآن شریف خدمت به پکې دا دومره مبارک سورتونه دي چې الله به لستو د الله ملائکه به اوریدو نو قرآن چې کله لسته کېږي تاسو اورئ غوږ وته کېده
الله وی چې قران لسته کیږي شور شغرب مکوي شور مکوي چپ او دې ته وکړي ښا پتا سو برحمتونه نازل شي دا الله دا اړه دا خو د خدای پاک ډالې دي کنه دا الله ډالې دي علما دا الله رحمت دي دا حافظان دا الله تعالی رحمت دي سری سختی رحمت الله علیه یو بزرگ ولی الله هڅه کله وفات شو یو موریدو په خوب کې ولیدو وای په خوب کې ولیدنو وای سیب تاسو د الله ستاسو بنشي ودی په دې لاس کې سنې ولیدي وای دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د زمانه یو بزرگ عالمو د چې کله جنت ترانه نه وته وای الله رب العزت د جنت د حور ته فرمایل چې تاسو مخ کې استقبال لور شي په امام احمد بن حنبل د عمل غلری راوښیندي وای دا عمل غلری ډیر زیات خېستوي و یو سو عمل غلری د امام راغستې دار په دې مټو کې منولې نبی ابا که خیر دقه عزت تاسو میخه سلام قولا من رب الرحیم سلام طبتم فادخلوها خالدون الله بدبانی سلامونه چی پر رحمتونو او د الله په محبت به جنت ته خیر داخليږي قران د جنت لار ده چا چې د قران لارونی وا سهل الله له طريقا الى الجنه مشکات شریف کی کتاب العلم کی دی الله به د جنت لار آسان کی چا چې قران وی او په دې قران باندې عمل وکړو او د قران حلال حلال وګڼل او د قران حرام حرام وګڼل نو دا د خدای ولی دی دا د الله دوست دی ها خدای دې په عمل نصیب کړي خدای دې په پوهیږي عبد الله صاحب بچي حفظ وکړو دا نور مرګري دي حافظان دي بلغا الله دې عبد الله صاحب بختور کی دا بچي دې الله کامیاب کړي دا نور څومره مرګري چې کوم دا حافظان شو دا بچي خدای دې ډېر لوی علما کی خدای دې بزرگان کی او د دې مدرسونه چې څومره خیر خوريږي زمونږ استاد به وسه پکې ایسای کې خیرغه دا خو مورچې دي د باطل لپاره زبردست مورچه راخه نن سبا چې دا 250 ملکونه راغلیو او د طالبانو تس نس کړو د مجاهدینو الله تعالی په غالب کړو دا د مدرسو برکت ده الله د اسرائیل تبو برباد کی او ان شاء الله دا طالبان او دا پښتانه به خیر دا اسرائیل تبا کوي که خیر ښه او دا مدرسې به تبا کوي الله تعالی دې موږ په هر حق میدان کې ودرې او د هر حق سره د خدای زمنګ مرګ ته نصیب کی وصلی الله تعالی